بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نننې سبق اغا د دې متعلق ده چې په ناپاکي سره ګندګي سره انسان ته عذاب قبر ملوي. یعنی مطلب دا چې مسلمان اغا به د ګندګۍ نه ناپاکي نه ځان ساتي. په دې حدیث کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل په دوه قبرونو باندې تیر شو. نبی علیہ السلام وفرمایل انهما لا يعذبان، دغه دواړه قبرونو والا ته عذاب ملوي. وما يعذبان في كبير، دا عذاب څه داسې غټه خبره دی وجه غټ ګناه دی وجه نه بلکې دا معمولی خبرو دی وجه نه دوی ته عذاب ملوي. یعنی مطلب څه داسې کارونه نه دي د دواړه څه هغه نه بچ کېدل ممکن نه وي، نه بلکې دا دواړه کارونه څه هغه د وجې دوی ته عذاب ملويږي. داسې کارونه دي چې ښه آسان دي، هغه نه بچ کېدل دي ته ښه آسان دي. هغه کم کارونه دي. اما احدهما فکان لا یستتر من البول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو دا یو قبر والا دا به د بولونه پیشاب او تشو متیازونه ځان نه ستلو. و اما الاخر فکان یمشي بالنمیمه، د دویم څه د به چغلخوري کوله. یو ته عذاب ملویږي د دې وجې نه څه د به د پیشاب د قطرونه د پیشاب نه به ځان نه ستلو، او دویم د ته عذاب ملویږي د چغلخوري د وجې نه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم اخذ جریدة رطبة، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بیا د کجوري یو لوند شاخ راواغستو فشقها بنصفین، هغه دوه ټوکړې کړلو. ثم غرز فی کل قبر واحدة، بیا هغه هر یو ټوکړه کم شاخ دوه ټوکړې کړو، یو ټوکړه په یو قبر ولګوله، بل ټوکړه په بل قبر ولګوله. قالوا یا رسول الله لما صنعت هذا، صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله دا کار د ولې وکړو؟ فقال نبی علیہ السلام فرمایل لعله ان يخفف عنهما ما لم يبسا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې امید ده چې څومره پورې دغه شاخونه وچ شوي نه وي دې ته په عذاب کې کمواله او تخفیف راشي. نو په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوو سړیو د عذاب هغه سبب ذکر کو چې دغه دوو کسانو ته عذاب ملويږي. د دې سبب دوه ګناهونه دي. یو متعلق و فرمایلو چې دا چغلخوري به کوله، چغلی به کوله. دغه چغلی سنگین اخلاقی جرم ده. قرآن مجید کې هم ځای په ځای باندې بلکې په یو ځای کې د دې چغلی د ته کافرانه منافقانه عادت ویل شوی دي. مخکینی کتابونو کې هم لکه کعب احبار نه روایت ده، دا دی یهود عالم تیر شول څه په تورات کې هم چغلخوري ته ټولو نه لویه ګناه ویلې شوې دي. نو ټولو نه اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو عذاب سبب څه بیان کړو، هغه چغلی بیان کړه. هغه دویم کس د عذاب سبب څه بیان کړو، هغه دا هغه په د ګندګي نه
د پیشاب او د ګندګي نه به ځان نه ساتل، په پاکوالي کې بې احتیاطي به کوله. نو دینه معلومه شوه مسلمان ته پکار دی چې هغه د ګندګۍ نه، هر قسم ته ګندګۍ نه، د پیشاب ګندګي خاص کر هغه نه د خپل کپړې خپل بدن هغه محفوظ وساتي. دا هم د الله تعالی د احکاماتو نه یو حکم ده. په دې کې بې احتیاطي کول دا داسې لویه ګناه ده چې دا د عذاب قبر سبب جوړېدلی شي. بیا په دې حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام یو کجوري لوند شاخ راواغوستو، دوه ټوکړې کړلو، یو په یو قبر بل په بل قبر باندې، او وی فرمیلو چې امید دا چې د دغه د وجې دین عذاب کم شي، عذاب کې ورته تخفیف او کموالی راشي. نو علما فرمایي چې په دې کجورو دغه شاخونو کې څه کمال نشته، د عذاب کې کموالی چې دې ته نبی علیه السلام وفرمیلو چې رابشي، دا د دې وجې نه چې په دې شاخ کې څه کمال وي، بلکې نورو روایاتو نه دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړه الله دې ته په عذاب قبر کې کموالی راوله. الله ورته وفرمیلو چې د تا دعا به زه دومره حد پورې یو مودې پورې قبوله کړم، چې د هغه طریقه به دا وي چې ته یو شاخ په دوی باندې کېږده چې څومره پورې هغه وچ شوی نه وي، زه به دوی ته عذاب نه ورکوم. نو دا د دې کجوري کې څه کمال نه و د کجورو په شاخ، بلکې دې ته څه په دې عذاب کې کموالی نبی علیه السلام وفرمیلو، هغه وجه د نبی علیه الصلاة والسلام دعا وه. نو په دې حدیث کې خاص سبق او خاص هدایت دا ده چې پیشاب وغیره نجاست نه خپل ځان ساتلو پوره کوشش ته وکړلی شي. خپل جسم، بدن، کپړې د پاک صفا ساتلو اهتمام وکړلی شي. او دویم دا چې چغلخورۍ چې دا منافقانه، کافرانه، مفسدانه عادت او خصلت ده، دین هم مسلمان ته پکار دی چې ځان وساتي. په دې کې بې احتیاطي ده مسلمان نه کوي. الله تعالی موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق